غالبا چې د ربيع الاول میاشت شروع شوې ده او دا میاشته چې په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولادت با سعادت شوې ده. دې میاشت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت ټول علما بیانوي. وجه دا ده چې د دې میاشتې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش سره تعلق دی او یقینا چې زمونږ د پاره د خوشحالۍ میاشت هم ده چې داسې یو نور یو رڼا یو د هدایت الله تبارک وتعالی دې میاشت کې دنیا ته رالیږلی دی. په هغې مناسبت سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت متعلق په لږې خبرې کوو. اول خو موږ له دا پکار دی بحیثیت د هر مسلمان چې دته کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول سلسله د نسب یاد نه وي نو کم از کم د ترونو نومونه د پلار نوم د مور محترمی نوم او دا رنګ د نیکه نوم دا خو چې یو مسلمان ته خو یاد وي کنه. الله دې زمون په حال رحم وکړي. ډیر مسلمانان به داسې چې هغې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک نه ورسي بلکې وی زمونږ د پیغمبر نوم څه دی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام. دا خو صفت دی د نبی علیه السلام نوم مبارک څه دی دا چاته داسې زیاتو پکې خبرداري ورته نشته. هر مسلمان له د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پلار نوم د مور نوم د ترو نومونه د نیکه نوم دا هر مسلمان لا یادول ضروري او لازمي دی. پکار دا چې موږ خپل بچو ته نورې کیسې بیانو چې کیسې ورته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت نه بیان کو چې خپل بچو ته موږ دا اوس نه وایو چې زموږ د نبی علیه السلام نوم سره د مور نوم سره د پلار نوم سره دا اوس ورته موږ یاد نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نیکه نوم چې دی عبدالمطلب دی او د پلار نوم عبدالله دی او د مور محترمی نوم امینه بیبی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیرت ترته دغه ځای نه رالمبا کې اخوا د نبی علیہ السلام نسب چې بیانو ما بیا د نسب کې چې کوم نمونه دي د هر یو تاریخ بیانو هغه باندې بدل ټیم تیر شي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلار نوم عبد الله دی د مور نوم امینه دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی چې دا مونږ ته هر مسلمان تسوي یاد چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه خپل زوی ته نکاح کوله چې داغه نوم څه دی عبد الله دی. عبد الله اصل کې دا عبد الله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پلار الله تبارک وتعالى د پدی تند کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت اغه نور د هغه وخت نه ایخو دا هغه وخت نه ایخو او د ډیر حسین او جمیل وو او دغه زمانه چې کوم يهودو او دا رنګ کاهنانو هغه به دا خبر ورکو چې د عبد الله په دې تند کې د پیغمبري چې کوم د اخر زمانه د پیغمبر علامات هغه د تند کې ښکار چې کېده شاده نه پیدا شي. دغه داسې علامات موجود دي چې هغه ډېر د برکات علامات دي. نو هر سړی دا غوښتله چې د خپل لور نکاح د خپل خور نکاح د عبد الله سره وکړي. ځکه هر سړی دا غواړي چې خپل بچی ته غټ خاندان والا خلک وګوري ښه خاندان والا خلک وګوري او هغه سړی نیکمل سړی وي ښه صفات پکې هغه ته خپل خور لور ورکړي. خو دلته کې د عبد الله چې کوم پلار و د نبی علیہ السلام نکاح عبدالمطلب دا غم دا سوچو چې زه خپلې بچی له چې ښځه ګورم چې ښه ښځه وله وګورم. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه ماماخیلي وه هغه د مدینې منورې وه د بنو زهره قبیلې ځکه د هاشم ښځه د عبدالمطلب چې کوم پلار و هاشم دا هغه ښځه چې د هغې نوم سلمه و دا د مدینې منورې د بنو زهره د قبیلې نه وه. د دې وجې نه د نبي علیه السلام ماماخیلي کېدله. نو عبدالمطلب هم دا وغوښتله چې دته نکاح په د بنو زهره کې وکړي. نو هلته ورته د امینې چې د نبی علیه السلام د مور محترمې نوم دی امینه
هغې ته د نکاح پیغام ولیکو. د امینې د پلار نوم چې نو وهبو د امینې د پلار نوم وهبو او د تر نوم وهبو. نو دا امینه چې ده نو دا د تر په تربیت کې وه، یعنی د دې خصمانه او تره کوله د وهب په تربیت کې وه. نو عبدالمطلب صاحب داسې کار وکړو چې د عبدالله د نکاح پیغام امینې د پاره ولیکو، کومه چې د وهب لور وه او د وهب لور وه بله د هغې د نکاح پیغام د خپل ځان د پاره ولیکو. یعنی امي زوی ته نکاح کوله، امي ځان ته نکاح کوله. او دا دواړه نکاحونه بیا په یو ورځ باندې شوي دي، نو چې کله عبدالمطلب صاحب تو مدینې منورې ته نکاح له، نو د عبدالله صاحب پسې وروستو روانو د نبي علیه الصلاة والسلام پلار. ځکه د هغې زمانې رواج دا چې کله به د نکاح وکړه که نه، نو بیا به د سخر په کور کې به د 3 ورځې تېرولې، هلته به پاتې کېدې. نو چې کله عبدالمطلب صاحب تو نکاح له چې عبدالله ته نکاح وکړي مدینې منورې ته، نو د عبدالله پسې وروستو روانو. نو چې دی روانو دی چې څنګه د مکې نه وته، نو دغلته کې په لاره کې یوه یهودانه ښځه وه او بعضو روایتو کې راځي چې کاهنه وه. نو یهودانه هم او کاهنه هم وه. نو هغې چې څنګه نظر په دې عبدالله صاحب پرېوت که نه، نو ده ته اواز وکړو ویله که دې خوا راشه. په دغه وخت کې د عبدالله صاحب عمر چې 18 کاله، د ده نکاح په 18 کاله کې شوې ده، یعنې د نبي علیه السلام د پلار نکاح په 18 کاله عمر کې شوې ده. ده ته اواز وکړو دې خوا راشه. نو چې کله دی ورغې، نو دغې ښځې ورته وي زه به درله دومره اوښان درکړم، خو ما سره بدکاري وکړه، ما سره څه وکړه؟ بدکاري وکړه. نو په دغه ټایم کې ورته عبدالله یو څو اشعار وویلو، خو د هغې اشعارو مطلب دا و چې پاک دامن خلک د پاک دامنو ښځو دپاره دی او ګنده خلک د ګنده ښځو دپاره دی. زه پاک سړی یم، زمانه د زینا تمه مه لره. خلاصه د هغې اشعارو دا وه او زه دا کار نشم کولی. دی ترې نه روان شو لاړ دي. چې کله مدینې منورې ته لاړو، هلته د عبدالله صاحب نکاح وشوله د امینې سره او هلته 3 ورځې تېرې کړې. چې کله 3 ورځې تېرې کړې، واپسۍ کې راتو د نبي علیه السلام دا پلار چې کله واپسۍ کې راتو، نو دغه ښځه اتفاقا بیا په دروازه کې ولاړه وه. دغه یهودنه کومه ترویتنه ښځه چې وه کاهنه، دا ولاړه وه. بیا یې درته اواز وکړه ویې لکه د کوم طرفه را روان وي؟ عبدالله صاحب ورته وویلو مدینې منورې ته تللی وم، هلته کې مې د امینې بنت وهب سره نکاح وشوه. د وهب چې کومه لور ده د هغې سره مې نکاح وشوه. 3 ورځې مې هلته تېرې کړې، اوس واپس راځم خپل کور ته. دا ښځې ورته وي یوه خبره یاد وساته، ما چې تاله د بدکارۍ دعوت درکړی نو زه ګورې بدکاره ښځه نه یم، زه بدکاره ښځه نه یم، نه د بدکارۍ شوق لرم. خو چې کله ته را روان وې او زما په تا باندې نظر پرېوتو، ما ستا په تندي کې څه برکات ولیدل، ما چې ستا دې مخ ته وکتل، زه پوه شوم چې د آخرې زمانې پیغمبر به هم د دې سړي نه پیدا کېږي. نو ما غوښتل چې هغه برکات زه ستا نه ځان ته را منتقل کړم. تا ته مې ځکه دعوت درکړو چې ما سره بدکاري وکړه چې هغه برکات ستا نه ما ته راشي. خو ته مدینې منورې ته لاړې، هغه برکات الله د بل چا په قسمت باندې ایښي و، هغه هلته پاتې شو. اوس زما تا ته ضرورت نشته دی، هغه برکات چې الله کوم ځای غوښتل هلته یې وویلو. نو عبدالله صاحب راغی کور ته، نکاح وشوه د امینې بیبي سره. امینه بیبي وی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله زما په ګیډه باندې شو وی هغه ډېر عجیبه حالت و چې کله ماشوم د زنانه په ګیډه باندې شنو په دې باندې د هغې بوج شروع شي، درونوالی شروع شي. وی ما د نبي علیه الصلوۃ والسلام درونوالی لا په ګیډه نه دی محسوس کړی، ما ته دا نه محسوس زما په ګیډه باندې ماشوم دی. او وی دغه وخت داسې عجیبه وخت چې مکه مکرمه کې قادسالي وه. مکه مکرمه خو هسې داسې د ګیاګانو ځمکه نه ده، خو په دې غرونو کې بیا هم بوټي موټي خلک به ګیاګانو له تلو څاروله به ګیاګانې راوړي. نو په دغه وخت کې د غرونو ګیاګانې هم ختمې شوې وي، سخته قادسالي وه، څاروي د لوږې نه مړه کېدل. وایي چې کله نبي علیه السلام زما په ګېډه باندې انشاءالله بارانونه شروع کړو، وایي چې بارانونه شروع شو، زه پوه شم چې دا زما د بچي د برکت دی.
او دا راته څنګه پته ولګېده یو شپه داسې کار شوی وي زه ودو ما دا املاستم په کټ کې خوب نه راته د کټ یو سر لزم بل سر لزم خوب نه راځي شپه ده نیمه شپه شوله خوب نه راځي وی ما ته یو غیبي اواز وشو د یو غیبي سړي د طرف نه څوک مې لیدل نه یو اواز راته وشو ما ته ویل چې ای امیني ستا په ګېډه باندې چې کوم ماشوم دی دا د دواړو جهانو سردار دی دا څه کمزوری ماشوم نه دی او بیا یې راته وویل چې کله دا ماشوم پیدا شي نو دا دعا ورله ووایه دا دم پې ووایه او دم یې ورته وښود هغه دم څه اعیذ به بالواحد من شر کل حاسد هغه دم دا اعیذ به بالواحد من شر کل حاسد زه په ده سره پناه غواړم دې ماشوم ته پناه غواړم په واحد ذات سره په یو ذات سره من شر کل حاسد د هر حسدګر نه وی چې کله پیدا شي دا دعا ورله وغواړه بیا په دې دوران کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم نیکو عبدالمطلب صاحب نیکو هغه د شپې یو خوب ولیدو هغه ما خوب لیدو چې زه ودیمه نو زما د دې شانه یو زنځیر روان شو بر اسمان ته وخیږي زما د شانه زنځیر راوځي او اسمان ته وخیږي او بیا د دې زنځیر یو څنګه مشرق طرف خو ته خور شي بل طرف مغرب ته لاړ شي وی اول زنځیر دی وروسته ته بیا ونه جوړ شي او پاغه ونه پوری سډیر خيسته میوي دي او ټول دنیا د مشرق او د مغرب خلک ورته لاسونه اچولي او پاغه پوری انخلي او د قریشو څخه خلک ته هغه دی ونی تلاس ور واچو بان خطل پوری خو څخه خلک د قریشو را پاسې د داونه کټکی خوبی نه څخه خلک را پاسې د داونه سکی کټکی نو چې کټکی په دې کې یو ډیر حسین او جمیل الک را پاسي او دا قریش ته شړی لړکی چې داونه باندې کټکاوي چې کله را پاسې دو دا خوبی د هغه زمانه چې کم د اهل کتاب او عالمانو یا کم چې کاهنانو هغه ته وی هغه ورته وویل وستا په خاندان کې به یو الک پیدا کیږي چې په مشرق او په مغرب کې به داغه صفاتونه کیږي په مشرق او مغرب کې به داغه څه کیږي صفاتونه کیږي دا خوب ولیدو عبدالمطلب صاحب هغه عجیب خوب ولیدو په دې دوران کې د نبی رسول الله والسلام پلار چو د ماماګانو کارتل یو تجارتی قافلې باندې ته نو الته ماماګانو کار پاتې شو کم مدینه منوره کې بنو زهره کې الته کې بیا بیمار شو الته وفات شو نبی رسول الله پیدا شوی نو مخکې د پیدایش نه د نبی رسول الله پلار وفات شو الته بیا وې د پنوم کو د پانی کو نو دلته کې دا خوب عبدالمطلب صاحب ولیدو هغه پوه شو او وردا چې کله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېدو داغه د پیدایش نه مخکې داسې عجیب واقعیات پراتلو د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې 50 ورځې یا 55 ورځې هغه واقعه د اصحاب الفیل هم راغلی و 50 ورځې یا 55 ورځې مخکې واقعه د اصحاب الفیل راغلی و او واقعه داسې و چې د یمن چې کوم گورنرو نجاشي دا دغه ابرها کوم چې د یمن گورنرو ابرها د اولیدل چې د تمام دنیا مسلمانان راضي او خړه پړه یو کوټه د کعبه شریف او داغه نګر چا پیر سکی طواف کوي او د عیسایانو لپاره داسې سزا نشته لري د خپل هو عیسائی د په یمن کې ډیر یو غټ محل جوړ کو او اعلانونه وکړو وای دا خړ په کور نه سواله راځي د دینه طواف کوي د کعبه په مقابله کې په یمن کې د یو بنگلورو اعلانونه وکړو راځي د دینه څه کوي طواف کوي چې کله عرب خبر شو کنه نو د عربو په ځل کې خو د کعبه ډیر غټ احترام په جاهلیت کې هم یو سړی لاړو او په دغه کلا کې دنه لو بولو کړو د ابراهیم د کلا کې دنه سو کړو لوی بولو کړو یو روایت کې راځي چې عرب لاړو خواته ور بلکو هغه ور بیا سینې وره چې پاغي بنگله وره کې جا بنگله مکمل وسېزل شو ابراهیم چې کله دې خبره نه خبر شو ډیر سخت غوسه وروي دا چا وی دا عربو دا کار کړی دی وی د دې دا کعبه نه ما پرې د ماینه نه ما
په دغه وخت کې سره لوی طاقت وو د ځان سره پوجان مرګري کړو د ځان سره اتیان مرګري کړو راځي دا ورلمنو غټ غټ هاتیان ځان سره روان چې روان کړو دلته کې د نبی عليه الصلاه والسلام د نیکه چې عبد المطلب صاحب د خانه کعبه متولی د خانه کعبه مشر دی و چابيان به د سره وي د خانه کعبه متولی د مکه کې دا ویلو وی تاسو به مخله نه ورځي بل څه په ما مقابله مکوي او مکه ورته خوشی کوي چیزو د خانه کعبه ته اسم نشوي نو څنګه چې ابراهیم کې تر ادن نشو په سارا کې وخان سره دل د مکه د خلکو وخانو کنه نو پاره کې 200 وخان د عبد المطلب سیبو نو د مکه د خلکو هغه وخان ټول اونیول لوټ ماري شروع کو او وخان باندې قبضه ابراهیم ورواچوله چوروان چولا او بای که 200 وخان سو د عبد المطلب سیبو هم هغه کو او دلته کې عبد المطلب سیب خانه مکه خوشی کړی و او قریش ته ولې تاسو بسوای نه عبد المطلب سیب را روان شو د خپل اوخانو د تماشې د پاره چې راشي دغه تپوس ته وکي 200 اوخان ونیولې نو ابراهیم چې کله خبر شو چې د خانه کعبه متولی را روان دي کنه نو ډیر زیات استقبال وکړ د عبد المطلب سیب وجه دا یو خدا چې عبد المطلب سیب الله تبارک وتعالى سره عجيبه حسن او جمال ورکړ الله ډیر خسته پیدا کړ ډیر خپل و دي دویم دا چې دکی یو دبدبه غونته و په کوم طرف ته به خلک به پروف کې د دې دبدبه و ابراهیم چې وکتل چې د قریش مشر را روان دی عبد المطلب د خانه کعبه متولی را روان دی یو حسین او یو جمیل او یو روبدار سره دی نو ډیر غټ استقبال ورلو کو ډیر لوی استقبال وکړو نو په خپل تخ باندې ځان سره کینن او زکه دای نه برداشت کول چې په تخ سره بل څوک کینی خو په خپل په تخ کینن استورا کو شو د سره پزمکه کیناس دا ته مناسب ښکارا نشو چې زه په تخ ناسم او عبد المطلب خطه ناسم زه په تخ نه کینم خو د سره پس کیناستو دې ځان سره تختونه خجدای نه برداشت کوله خو د سره پزمکه کیناستو خبرې کېدلې ابراهیم نه تپوس کې مشر سره راغلی عبد المطلب سي ورته وي وای تا زما 200 خان غریب تر کړي زما دی او زما د کوم خان پکې دي ساروي بګري هغه مونږ ته حواله کا هغه مونږ ته سکا حواله کا دا خبره چې ابراهیم اورېدا حیران شو زه مستحنه ډیر پروف کیوم ما وایي چې ډیر اوچت سړی ما ته ډیر خسړی ښکار دی ډیر اوچت ورته ته ډیره کمزوري خبره وکړه زه راغلی ما ستاد د پلار نیکو عبادت خانه ورانو ما او ته دا غي تپوس نه کدو خانو تپوس کوي هغه ته ډېر کمزوري سړی وختلی نو عبد المطلب سے ورله جواب ورکو عبد المطلب سے ورته وی د اوخانو مالک زېما نو زکه اوخان غواړم د اوخانو مالک زېما نو زکه اوخان غواړم او د خانه کعبه چې کوم مالک ته به تپوس کوي د خانه کعبه مالک شته زه د اوخانو مالک مخان غواړم د خانه کعبه مالک دغه به درنه تپوس کوي هغه ورته زمانه دغه تپوس کوي اوخان دیواله زه وخان دیواله وخان یو تاواله عبد المطلب سے وی راځي غرو ته غیر چا پیره وخیږي تماشا کو چې سکی ابراهیم وخان تیار کړو چې څنګه په خانه کعبه باندې ورتلو حمله کول چې خانه کعبه راتاو کی الله تبارک وتعالى د وو مرغو لخر راولېګل وو مرغو د تو تک کو لخر الله راولېګل او د هر مرغۍ سره په پنجه کې یو کانه دی او چې کانه را پری په سری ولګي کنه نو خشاک نه خرشنت نه جوړ شي د ابراهیم لخر الله تبارک په ابابیل سره دی قران کې سوره فیل واقعم راغلی روح سورت ته بدینم سره باندې وو کانو سره د ابراهیم لخر الله سکو تباکو خرشنت نه جوړ کو او ابراهیم الله پری خود هغه مرغۍ کانه راتاونه کو په هغه باندې وړي وړي دانې راوخته وړي وړي دانې راوختی بدن پمن شوټول یو اندام به تنه کټ کېدو یو اندام به تنه کټ کېدو ساکه ده هغه به تنه کټ کاو ساکه ده هغه به تنه سکاو کټ کاو به حتی در دې پوری چې دا سینې اسخاش ونه دا او چاو د ضرورت بار تر ووت دا ضرورت نه وروت بار ته په دغه حالت باندې هغه مردار شو الله به یو تیز باران کې کو هغه ختم کړه بدبوار څخه ختم شو په دغه طریقه باندې الله تبارک وتعالى هغه ختم کړو دا ټول واقعات د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې راغلي دي دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې یا 55 ورځې دا واقعیا مخکې راغلي ده بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا کېدو نو د ګل ورځ وا
بعضې وایي چې مشهوره دا ده چې 12 ربیع الاول و 12 ربیع الاول و مشهوره دا ده خو محدثین چې کوم دین هغوی وایي 8 ربیع الاول و 8 ربیع الاول و بهرحال مشهوره دا ده 12 ربیع الاول باندې دلته کې دا میلادونه هم کېږي او خلک خوشحالۍ مراوي وایي جشن میلاد النبی دی که نه 12 ربیع الاول باندې خو بهرحال دا مشهوره ده خو د محققینو قول دا دی چې 8 ربیع الاول دی په 8 ربیع الاول باندې نبی رسول الله څه شوی دی پیدا شوی دی د ګل ورځ وه او 12 ربیع الاول و یا 8 ربیع الاول و بنا بر اختلاف او سحر ټیم و سحر ټیم 20 منټه د پاسه 4 بجې ټیم و دغه سحر نو اوس به تاسو سوچ بدای ټایم کې ګړۍ کله وي چې 20 منټه د پاسه 4 بجې دا د خلکو هغه دغه لګولې اندازه لګولې ده د سکندونو د منټونو حساب یې کړی دی وایي دا سبا ختلی و او لا نور خطو ته ډېر ټیم و سبا ختلی و او نور خطو ته لا ټیم پاتې و نو اندازتن وایي 20 منټه د پاسه 4 بجې دغه ټیم ترې نه جوړېدو او 22 اپریل و د اپریل 22 تاریخ و او د ګل ورځ وه په دغه ټیم کې نبی علیه الصلاة والسلام څه شو پیدا شو دنیا ته راغی امینه بیبي وایي څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام پیدا شو نو ګوته یې اسمان ته نیولې وه څنګه چې پیدا شو نو ګوته یې د شهادت ګوته یې اسمان ته نیولې وه داسې په دې حالت کې پیدا شو او څنګه چې پیدا شو نبی علیه الصلاة والسلام نو امینه بیبي وایي زما دا کور ګیر چاپېره د نور نه ډک شو د ټول نور زما دا کور څه شو ډک شو عبدالمطلب صاحب شپه په خانه کعبه کې هلته کې نو څنګه چې د نبی علیه السلام پیدایش وشو که نه وایي دا کعبې دا دیوالونه د ځمکې له راله او بیا اوچت شو او په حرم کې چې څومره بوتان پراته وو که نه کړنګار یې شروع شو ټول ځمکې ته راتاو شو سر کونې بوتان ځمکې ته راتاو شو او دلته اوس په کسرا کې د کسرا په دربار کې زلزله شروع شوه د کسرا په دربار کې زلزله شروع شو ټول څیزونه ځمکې ته راتاو شو او دا رنګ د پارس کم اتشکده چې وه ځکه چې هغه خو مجوسو پارس والا که نه د اور عبادت پې کو تقریبا 1000 کاله دا اور بل شوی او دا مړ شوی نه د مجوسو چې کومه اتشکده وه په پارس کې هغې ته به هغوی تیل اړول په 1000 کاله کې د هغوی نه دغه اور نه مړ شوی او په کومه شپه چې په کوم سهار چې د نبي اسلام پیدا شو اور مړ شو اور دلته د کسرا په ایوان کې زلزله راله د فارس آتش قدم رشوه دارنګ دریای ساوه وچ شو د ساوې چې کوم دریاب هغه وچ شو په دغه ټایم کې یو تن موبزان نوم دی هغه خوب ویني وایي زه خوب وینم چې د عربو اسونه دي سخت اسونه دي د عربو نه راووتل او په ټوله دنیا خواره شو فتح حاصلې کړې دا خوب یې ولیدو دا هر څه چې وشو که نه نو عبدالمطلب صاحب ته خو د خپل انګور پته وه خانه کعبه کې چې د عجیب حالت ولید نو رامنډې کړې کور ته چې کور ته راغې د امینې بیبي ورته زیری ورکړو ستا د هغې مړ زوی بچی پیدا شوی دی ستا نوسی پیدا شو عبدالمطلب صاحب چې څنګه نبي علیه الصلاة والسلام داسې راواغسته که نه راواغستو څنګه چې په ورونو کې راواغستو خانه کعبې ته یې رامنډې کړې څنګه چې پیدا شو نبی علیہ السلام په غیږ کې راواغسته او خانه کعبې ته رامنډې کړې او خانه کعبې ته رامنډې کړې بیا پې د کعبې نه طواف وکړو څنګه چې پیدا شو په غیږ کې راوړو د خانه کعبې نه پې ګیر چاپېره ځکه چې د خپل زوی حالت ورته معلوم او بیا دا کم نوسی چې د مور په ګېډه باندې و د دې حالت یې کتو هغه خپل خوبونه ورته یاد و نو زر زر پې د خانه کعبې نه څه وکړو طوافونه وکړو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې رونو د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت دا مې درته شروع کړی دی انشاءالله دا به درته په هره جمعه باندې مخکې داسې بیاما خو چې کومې خبرې کېږي چې دا زمونږ په ذهن کې چې دا رانه هېرېږي نه ځکه مونږ له د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت لوستل دا لازم دی په هر مسلمان باندې دا د ربیع الاول میاشت ده اوس په ډېر سیرت مجلسونه کېږي خو دا سوچ په کوو چې آیا د نبي علیه الصلاة والسلام په سیرت باندې مونږ څومره عمل کړی آیا د نبي علیه السلام د پلار نوم زما بچي له ورځي آیا د نبی اسلام د مور بیبي نوم زما بچی ورځي آیا مال په خپل راضي د نبی صلوات و سلام د نیکه نوم زما بچی ورځي مال راضي نو به حیثیت مسلمان موږ له دې ځان خبرول سدي
پکار دي به هر حال ټیم مختصری زبط لګي سوام ان شاء الله خدا په دې نیت باندې به اورو چې الله تبارک وتعالى په موږ د عمل کولو توفیق راکړي او د نبی رسول الله سیرت موږ په ځان کې راولو او زموږ سره عشق نبی پیدا شي زموږ په دې زړونو کې د نبی رسول الله عشق او محبت پیدا شي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين